یو صحابي دی ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه او دا ډیر لوی عالم او زاهد علی رضی الله تعالی په د متعلق فرمایل وی الله تبارک وتعالى چې ابو ذر ته کوم علم ورکړي داسې بل چاته الله نه دی ورکړي ابو ذر غفاری رضی الله تعالی نو چې کله په مکه مکرمه کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پیغمبري چرچا شو چې په قریشو بنو هاشم کې یو الګ ته د پیغمبري دعوی کړی دا او دا خبره غیر چاپیره خورش ولا نو د غفار قبیله وو او دا د مکه او د شام په منځ کې دغلت پاتې کېدل د خپل رور اولګوي تلاړ شم مکه مکرمه ته او د الګ متعلق سم معلومات واخله چې دا څنګه الګ ته د کوم الګ چې د پیغمبري دعوه کړی دا ټول به د وګوره دا څنګه الګ ته خلک د متعلق سوای د ضرور چراغ سم معلومات حاصل کړو واپس لاړ وی او دا خبره رښتیا ده په مکه کې داسې واقع شته دی یو الګ ته او د پیغمبري دعوه کړی دا نو دا هغه خبرې وروره خبرې واورېدې خو زړه ته تسلي ونه شوه تا ماله پوره خبر را نه وړو او په خپله کډه راواغسته وي ځمه چې زه په خپله معلومات واخلم نو راغې مکې مکرمې ته او حرم شریف ته ورننوتو هلته ناست دی اوس نبي علیه صلات وسلام پیژني نه چې د چا نه تپوس وکړي چې هغه پیغمبر پکې کم یو دی د پیغمبرۍ دعوه یې چې کړې ده تپوس نشي کولی ناست او تاسو ځکه نشو کولای کنه چې په دغه ټایم کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دشمنان ډیر په زور کې وو نو چې څوک به خبر شو چې دا نبی علیه السلام له ملاقات لرغله غسړې به ژوندې نه پرېښودو هغه هم خلکو بیا مړ کاو شهید کو به نو د تپوس د چا نه نشو کولی که اوس زه د چا نه تپوس وکړم چې کوم هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې هغه پکې کم یو د خلک په ما را باندې کړي نو زه خو معلوماتو له راغلی معلومات به ونه کړم د معلوماتو نه مخکې به مړ کړي نو چا نه یې تپوس هم د یاري نه نشو کولی او نبي علیه السلام یې پېژندم نه حرم کې ټوله ورځ تېره شوله چې ماښام شو علي رضی الله تعالی ولیده چې یو مسافر په حرم کې ناست دی او د شپې ځای نشته دی نو ده ته وی میلمه راځه ځکه چې دا خو د نبي علیه صلات وسلام د خاندان عادت دا و چې میلمه به یې چېرته وږې تږې او بې شپې نه پرېښودو چې چېرته به یې میلمه لیده په هغه به یې ډوډۍ خوروله او د شپې ځای به یې ورته کو نو علي رضی الله تعالی چې دا میلمه ولیده چې د شپې ځای نشته او راغلی دی وی راځه زما سره شپه به وکړې ډوډۍ به وخوري به یې وسته ډوډۍ پې وخوروله د شپې ځای ورته برابر کو او دا تپوس یې ترې ونه کړو چې میلمه کوم ځای نه راغلی او څه له راغلی شپه یې تېره کړه ابوذر غفاري رضی الله عنه بیا سهار راغی حرم شریف ته بیا ناست دی ګیر چاپېره ګوري چې زه به څه علامات وینم زه به څوک وینم څه پوه به شم دا هلک به زه وپېژنم کوم هلک چې د پیغمبرۍ دعوه کړې ده بیا ټوله ورځ ناست دی د چا نه تپوس کولی نه شي یېرېږي که د چا نه تپوس وکړم او ما څوک مړ کړي بیا ماښام شو نو علي رضی الله تعالی ولیدو چې یاره دا میلمه دی په سکار راغلی خو کار یې ونه شو نو بیا ورته ویې میلمه راځه